هغه اسلام چې دومره غریب شو چې نه څوک د وطن په نظام کې پریدي، نه څوک د عدالت په نظام کې پریدي، نه څوک د تجارت او د کاروبار او د بینکونو په نظام کې پریدي، نه څوک د خپلو خادو او د ودونو کې پریدي، نه څوک په خپلو غمونو کې پریږدي، نه څوک په خپل وجود باندې پریږدي، نه ولا څوک چې کوم دی حتی د مدرسو د جوماتونو نه یې مباسي. هلته کې قسم قسم پابندۍ را روانې دي. په داسې وخت کې به مسلمان د حضور دین له غاړه ورکوي چې د کومو دپاره خوشخبري زما جانان ویلې ده او فرمایلي دي فطوبى للغرباء. کله چې اسلام ناشنا شي د محمد رسول الله زیرې ورکوم چې په دغه ټیم کې چې اسلام له غاړه ورکړه زه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې له زیرې ورکوم، هغې له خوشخبري ورکوم. راځئ چې د دغه مصداق جوړ شو. موږ وایو تاسو چې کوم دی وباسئ، موږ به ولې په خپل زړه کې هم ځای ورکوو، موږ به په خپل وجود هم ځای ورکوو، موږ به په خپل نظام کې هم ځای ورکوو، طرز معاشرت کې به هم ورکوو، نظام معیشت کې به هم ورکوو. او موږ به د اسلام ته وایو اسلاما ته پردی نه یې، ته زمونږ یې، موږ به ستا یو، ته زمونږ د بچو یې، ته زمونږ په زندګۍ کې، ته زمونږ په هره ساه کې، ته زمونږ په خوشحالۍ کې، ته زمونږ په غمونو کې. او ای اسلاما موږ په یو ټیم کې تا نه پرېږدي کوو چې د قیامت په ورځ باندې ته زمونږ په کار راځې، زمونږ په هر ساه کې به ته یې او موږ په هر ساه کې تا خپلو. زما یقین دی چې الله کریم به موږ باندې رحم وکړي.